ټول نعمتونو سر دی او مدار د ټول نعمتونو دی ورضوان من الله رمضان متیار طرف د الله نو الله بصیر بالعباد الله خبردار دی په حال د بندگان باندې دا بیان داوی الذين يقولون الذين يقولون ربنا اننا آمنا دا کسان دي چې الله وعده کړی دي سره جنت سره چوای په پر دعاګانو کې اے رب زمونږه اننا آمنا موږ ما دا وړه صاحب وحدانیت او صاحب کتابونو باندې صاحب پیغمبرانو باندې فاغفر لنا ذنوبنا ایمان وسلک مغفرت توسل بالایمان قول الباب خدا کې فاغفر لنا ذنوبنا ما فی کې موږ سره جرمونه زمونږ نه وکنا عذاب نه بچ موږ عذاب جهنم نه الصابرین منصوب بنابر مدح خصوصا هغه صبر کون کی په مصائب باندې صبر کون کی د حیا کارو نه ځان بندون کی صبر کون کی بتاعت باندې والصادقین رشتہ وون کی اثر جزرو پوجي والصادقین او رشتہ وون کی والقانتین تابعدار د حکم د الله والمنفقین حد کون کی ذمات پر د الله کی دا دومره اعمال کوي فاصله چې برکات موږ کې به انتظار د وحی کې شکل وه راځي والمستغفرین بالاسحار د شپې عبادت کې د پښمنی فټیم کې څه اخر کې به معاف واړي انتظار د وحی کې په دوه رکعات سره والمستغفرین بالاسحار اسحار پښتو سره نه مراد هغه څه اخر چې درې پنځه چې اخرنه وفات شي والمستغفرین بالاسحار بخشش کوون کې د الله نه پښمنی فټیم کې دیم باب شروع شو او موږ خلاصه ذکر کوو په دې کې بیان د مسائل ستو اول مسله توحید مبرهن بالادله شهد الله انه لا اله الا هو الله گواہی کوي الله بیان کوي چې نشته بل څوک مددگار خارساز لاګ د عبادت بندګي مگر یو الله دا دلیل وحی صد بیان د داوینا والملائکه واولو العلم او فرشتي په دې گواہی چې لا اله الا هو واولو العلم خواندان د علم په دې گواہی چې لا اله الا هو مفسرین ذکر کې اکثر ہدایات داد دے بشرافت دے علم بشرافت دے علماء بانی بشرافت دے علم بشرافت دے علماء وجہ دلالت سرا دانات داد دے علا شرافت العلم و شرافت العلماء ذکر کچری بول سک دین بہتر وے نمقارن بے دنوم دا اللہ دنوم دا فرشتو سکر دورے دا علماء و شہادت مقارن در شہادت دا اللہ دا شہادت دا فرشتو سکر نبل بھی منزل دا شرافت نشترے دین معلومی گئی شرافت دا علم و شرافت دا علماء چیزی مقارن کا شہادت دا اللہ سرا دی شہادت مقارن در شہادت اللہ صفحہ حقانیت کی دی شہادت مقارن در شہادت فرشتوں سرا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ گواہ دے واللہ وسیعت کی چرش دے بزرگ مددگار کار سعادت روا لگ دے عبادت دوست بندگی مگر واللہ فرشتی پدی بانی گواہ دی خواندان زہر پدی گواہ دی ذات دلیل آخری امام بالقسم تاویل لکل واحد بانی لا چرچ ذات علم نحال کے مضاف اللہ نحال نرادی اعتراضات ذکر کے نحات قدر علم نحال کے مطابقت ما بین حال الحاد کی فرات تسجد کے درازی تے قائما ولا دا گواہی دا ہر گواہی دا ہر گواہی دا اللہ دا گواہی فرشتو دا قائما بالقسط ولا دا گواہی دا ہر گواہ پہ انصاف بانی قائما بالفضل کے قائم دے ہر یو گواہ پہ انصاف بانی ان دا گواہی دا اللہ دا گواہی فرشتو دا گواہی خواندان دا ہر یو گواہ پہ مسئلہ بانی دی انصاف گواہی کئی دا عقل سے برابر دا گواہی دا عقل سے برابر دا عقل سے مخالف دا قائما بالقسط ولال دے ہر گواہ دا گواہانونا پدی مسئلہ بانی چلا الہ الا ہو پہ انصاف بانی سمرا ہر کلا اللہ گواہی کئی فرشتی او علم گواہی کئی او دا انصاف گواہی دا انصاف دا کلنا مخالف ندا لسبر لا الہ الا ہو العزیز الحکیم لسر بزرگ لاغ دے بات او دا بندگی مکر یو اللہ دے ذرور ذات دے کرزیم سریلہ چی مبرحن مسئلہ سو خلاف کیا لین ولیشی کتوی دا دیر مشرکین دی دنیا تنرکن ولی نسی چیزاور کی الحکیم حکمت والا ذات دے فتاخیر عذاب کے اللہ حکمت دے ان الدین عند ما سبقا تائید ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا دین مقبولا الدین اگر دین مقبولا عند اللہ مانا دار ان الدین عند اللہ دین مقبولا عند اللہ سر الاسلام اخلاص سر عبادت انقیاد حکم دا اللہ اشارت جب طول ادیان سماوی کے لاؤ ان الدین عند اللہ الاسلام دین مقبولات بن اللہ بن اسلام ابن ہماری معنی کئی المسلم من اخلص دینہ للہ فالاسلام اخلاص العبادت ابن ہماری معنی ذکر کئی المسلم من اخلص دینہ للہ مسلم چاہتے ہوئے لگی چخفل دین اگر صرف دے واللہ فارغ نہ کرتا ہوئے بھی شرک بکنی بھی من اخلص دینہ للہ فالاسلام اخلاص العبادت للہ بس اسلام دا طول ادیانو کی اخلاص
इखलास फिल इबादत थे इस यो दीन की दान से चलबल चार फारे बात के कसम की मुसरत अंबिया आयात बार-बार जिक्र करे वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून टोल आसमानी किताबना टोल आसमानी अजान पदे बानी दी व इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम दीन मकबूला अल्लाह के दरबार की इखलास फिल इबादत माना दाशला दीन मकबूला अल्लाह के दरबार की शहर अल इस्लाम इखलास फिल इबादत व मखलफ الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم كتب جهر کلا تو طول ادیان سماری کے اصلاح اہل کتاب کے خلاف کہی و مخالف الذين اوتوا الكتاب الا دا اعتراض دے امرو دبر اعتراض دغه حضور سارا چې ابن ویرش بغد مسابقه دا بخیان او حسدا 10 منٹ بغات خلاف نے کہا کا سانو چاہیے کہ اور کرے شو کتاب مگر پس لگنے چلے راغی تا علم حقانیت پیغمبر پاک حقانیت مسریبانی ول خلاف کا چہرے میں بغیم بینهم دوجل حسد نہ میں ذلی کی ومتخفيف ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب جا انکار کرے تو اللہ نے کلا اجر حساب کتاب کو ان کے تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا فإن حاجوك فقل اسلمت وجه لله جگڑ کی دار کتاب ساس بدی مسر کی چکم دین مقبول عند اللہ نے اسلام دے اخلاص پر عبادت ہے جگڑ کی ساس فقل اسلمت وجه لله تعالی کذا کے خلاف کسر اتحادی من جوڑے گی فقل اسلمت وجه لله ما تابع قل ذات دیو اللہ واو حکم تابع دیو اللہ چاہیے تابعدار سمانی و اهل کتابتا والامین او بیان انفرتا ان مشرکین عوامتا اهل کتابتا عوام ټولتا و اهل کتابتا او بیان عوامتا اسلمتم تاسو منو کېدی مسری لا اله الا هو اسلمتم تاسو خالص کوي پر دین لپاره د الله بل اسلمو کچره دی تابعدار شو او خالص کوي پر دین لپاره د الله فقط اهتدوا یقینا دی بس مرار باندې شو ان تولوا او کچره دی راز کړ دی مسری نه پتا باندې سفر عزت نه فرض باندې مگر بلاغ فتح زرن فریوزی فإن تولوا فإنما عليك البلاغ کجری وزی ارادو کہ کن فتاوى رسول نمسری دی ان انبیاء فرض ابلاغ دے دان چاک خام حق ورسی وګره سورۃ مائدہ یو کم سلم برات فرض انبیاء سے الابلاغ یو کم سلم نمبرات سورۃ مائدہ فرض انبیاء الابلاغ ابلاغ فإنما عليك البلاغ کن فتاوى رسول نمسری دی فإنما عليك البلاغ دون نمبرات واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فجرتا سرادكم ذاك الساس الإرادة صرف في غامر نفريوزي ذكا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فاشتا جيغنز من في غامر بان رسول نمسريني خارا صرف إذا فرزدا دارنگی سورة النحل سورة النحل بنزل رشم نمبرات إنما على رسولنا البلاغ المبين يقرن من في غامر بان رسول نمسريني 35 بنزل رشم نمبرات كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين نشتبام بیار مصر ہر متضمن ما نشتبام بیار مصر اسلام بارے برشے رسول مسئلے کارا فهل على الرسل الا البلاغ المبين وان تولوا کجر دی اراض کن داگے جراس پاسر فتان فریوزی ذکا انما عليك البلاغ فتاوى رسول مسئلے دی والله بصير بالعباد اللہ پوئی دے پہاں مندگان بانی ان الذين سجر او بیان دا صافق بحو ان الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق ناقصان انکار کئی دایتون اللہ نا ويقتلون النبيين بغير حق وجنا انبیاء علیہ السلام بے جرما ويقتلون واجہ انبیاء ويقتلون الذين يأمرون بالقسم او وجن آقاسان جامر کئی امر بالتوحید بالقسم بالتوحید او وجن آقاسان جامر کئی بتوحید معنی انصاب مانا دا قلی انصاب التوحید دخلقنا فبشرهم بعذاب علیم ابو عبد بن جراح المفروات باندې راځي چې په یو ګنټه کې من بني اسرائیل تقریبا وڅلوي انبیاء علیہ السلام قدر کریو زوی دون تیر شو بغن صاحب بارد خلقنا فبشرهم بعذاب نار زیر ور کدی قاتلین د انبیاء ہوتا قاتلین موحدین تجاہر کتاب دی زیر ور کدی تبا عذاب درناک بانی اولئک الذین حبطت اعمالهم ذا کسان چری برباد یا ماد دی دنیا و آخرت کی وما لهم من ناصر صرف فاردی سو کی امدادی اتحادی بے قیامت کی وما لهم من ناصرین دنیا کو اتحادیان ہوئی و آخرت کے اتحادیان نبی چندی کافروں وما لهم من ناصر بے فاردی سو کی امدادی بے زجر او بیان او سابقہ بحوض اہل کتاب عرب در الذین اوتوا نصیبا من الکتاب نبر حاضا کا ساتھ جو رکن شہید سلوی حصہ کتابنا نصیبا کی تنویل للتعظیم
یو معنی لوی حسن کتاب ورکړل شوی دی لیکن عمل فنش سره ځان تلویلی مولیان وای لیکن سره د عمل فاغي باندې سره رب دې الذين اوتوا نصيبا من الكتاب دغه کا سات جوړ کړی دی لوی حسن کتاب نه او سره دینا را باندې چې دا کتاب ته به فاغي په سره نه کوي دې رب دې الذين اوتوا نصيبا من الكتاب دغه کا سات جوړ کړی ستنه صحیح صحیح ست کی معرفيږي ځان ته مولاوي او دو نصیب من الكتاب ورکړل شوی سره کا شای سره کتاب نه يدعون الى كتاب الله را باندې چې کتاب د الله تعالی احکام بینهم کتاب د الله په سره کې فهمه دي کی ثم تولى فريق منهم ذات تعریف پدا کتاب باندې او ذات کتاب په سره نمري ثم تولى فريق منهم به میراث کې وډل دینا وهم مرزون دا جمله اسمیه الاستمرار وهم مرزون همیشه فرض دي کاردار اعراض کوونکی داونه دایره د کسری خرشه داوا کوي دي ذالک بیانهم دایره ذلی په سبب دي باندې چې دي دا داوا کوي بیانهم قانون چې موږ د جنت ټکدارانو قانون تمسرنا الا ایام معدودات وای دا يهودا د داوا د تشداوا بلا دلیل چې درسي کې موږ ته ور الا ایام معدودات چا یا د عبادت رجل دي چې تبلیغ له عبادت شیو زموږ لیکلو کړو چې دا سزا راکړي چې موږ نور د جنت ټکدارانو لن تمسرنا چې موږ درسي کې موږ ته ور الا ایام معدودات موږ راورځ شمیر کړی شوی او دا داوا چې دی کوي لغرهم فی دینهم ما كانوا يفترون لوګه کړی دی دا فدین دي چې هغه چې ځان درو ما كانوا يفترون چې دي ځان جوړول کړي تخویب وکيف اذا جمعنا يوم الله في ذات وردي غلط دا دعوت دعوت دلیل سره سره کې بیا حاد دي د کتاب چې کله جب کوم دی خبره سجنه شک پای کی او فیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ورور کشار نفس بدل زمان چې ذکر یو دی باندې بزری ظلمونه کړی شي دا درې بحثات او درې باب داول حسی مخلاصه کې موږ ذکر کړی بیان د مقاصد اربع او عالی او د قران کریم توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالآخرہ او دارنگی بیان د شجران سم دفر اعتراض ان انصارو سارے سان دیبن ویل چې بګو به سابقه نو قانون له صادریږي لاغه جواب پچن سب چې د من ذریه عالم من ذریه آدم فکان من ذریه آدم مخلوق ده مخلوق کیف کون الہن او دارنگی سو تنفین ذلت دلال و بیان د حقیقت سارے سلام کا ترجمه کې موږ ذکر کوو او سکم سریح نو فی فنف ذریه سارے صلوات و سلام او به عجز مستفین خمسو چې موږ ذکر کړی خلاصه کې آخر کې مباهله او به تفرید مصریف بیان د حالات باندې من ربط او من شذ نزول ذکر کړي کله چې مخکې آیاتونو کې ذکر شبراءت عن الكفار او داوی سبقات نو صحابه سره میناو سره غم پیدا شو چې زموږ سره خدي معاملات دي زو کے ساتھ طرف تا زو شان تا زو تجارتون دی جدا پر اتراشی نزاخو تجارتون کے خلال راچی وسم کنی مگو مسلمان دا سوی تجارتون کے بخرش اللہ تسلی ورکلا کہ سلطنت دا اللہ فراز کرے دا کسرا و قیسر نمی رکے دا کسرا و قیسر مانی دا کسرا و قیسر جدادون خزادون اللہ ساس فراز کی در کی ساس ورکا سنگ چی مشرو ساس فراز در کی داغی نمی رکی جزمک پر تجارتون کی زمک پر کاروبار کے منقصان راشی اوائے اقل اوائے دا دعا کوئی وراللہم مالک الملک اللهم د فران منقول دي مر الله امنا بخير لیکن راجح قول د خلیل دے سویل چې دا بس یا الله حرف دا حذف شو داغه په اول کې میم مشدد راوړې شو وللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء و اذا دعا یا الله ته مالک د مملکت د دنیا ته واقدار د مملکت د دنیا تؤتي الملك من تشاء ورکه سلطنت د دنیا چا چې کو غشي وطن ذل الملك ممن تشاء خرجت عقل تو مملکت دنیا د چاچے وجه تو پتخ باندې کینه تو پتخ باندې کینه لکم بشاری سمارو می دي وګره حق دې بادشاہان چې کم راغلیو د قائد اعظم نه واخله وخت باندې کوزيږي دا کیږي څوک چې کمر لاړ لکه بوټو مټو دلا او دا جاء الحق دلا او تو ژوند دي او چې ګوري او تو په عرب کې ناسي شریف نواز تو په لندن کې ناسي به نظر او چې ګوري حالت یا حالداري وزارت عدي او تحضر شي وساغه معزول دي د زنده‌باد څخه تواره شي په لکونو خلک کوټونه ورکړیو هغه وټونه قائم نه بس معزول دي تم ذل الملك ممن تشاء یا الله دې واقدار د سلطنت د دنیا ورکه سلطنت د دنیا چا دې جسا ہوگشي وطن ذل الملك ممن تشاء پوښنه ورکه وطن ذل الملك ممن تشاء اخلي سلطنت د دنیا چا جزا ہوگشي وتعز من تشاء دا ټول اختیارات سادي وتعز من تشاء عزت ورکه چا ہوگشي ذلت ورکه چا ہوگشي به نظر چې کلا صدارت حاصل کړو
یو ملا سے فیصله کې ملا هغه تاریخ 60 مليانو هغه دمانو مليانو د هغه په حقانیت د صدارت باندې مشهد باندې کتابونه لیکلي او حدیث د بخاری ضعیف ګرځولې صرف د دنیا لپاره یا حدیث د بخاری کې د درې ځای دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم قوم خدمت توحید وکړه او بس نه خدمت دغه قوم ذلیل او رسوا دي لا قوم هرگز لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة هرگز لن للتعبید لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة هرگز نه کامیابی قوم چې هغه خدمت توحید امارت او صدارت وګرځي دا حدیث ضعیف دی ته وایي بچیا امیر المؤمنین دې توصیه کوي نو موږ تا خبر اومر چې ضعیف دی دا امیر خبر دې موږ او وګرځو امیر المؤمنین چې حدیث امام بخاری دا هغه توصیه کوي هغه ذکر کړي په بخاری کې هغه درې ذکر کړي دي لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة دارنګه د جملې د ترې نه فیضاو دا خو د الله کار دی او د بلقیس واقعه ذکر کړل بلقیس د صدرت نور کړی نو وګوره د دې خرڅ وګوره یو تشریعي امور یو تکوینی امور دا معلومیږي چې د تکوینی امور او تشریعي امور په فرق کې دا خو بیان د تکوینی امور تکوینی امور دی بیان یو تشریعي امور دی په تشریع کې په شریعت کې د امر د خدای د امر حق نشته او جملې د درې نبی دلیل دغه دی لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة الرجال قوامون على النساء او ټول فقها مفسرین دا ذکر کوي لا يفلح قوم یو د بیان د امر تشریعي یو بیان د امر تکوینی دی آیات کې بیان د امر تکوینی دی دانګل بلقیس مملکت سره تشریف په لحاظ سره هغه بیان د امر تکوینی او تکوین په لحاظ هغه د سلطنت حاضر اوس لایق د سلطنت شریف په لحاظ سره د ګوشتم سلطنت حاضر شوی د ټول دنیا دا چې جایز ده چې کافر دی دغه چې نظام دلیل کړو چې کافر حق نه امارت سره بشریت کې نشته د کافر حق نه امارت او د تکوین په لحاظ سره دی وللهم مالک الملک تؤتي الملك من بیان د امور تکوینیو دا دلیل د تشریح نه کړی وا اے الله دیواغدار د سلطنت دنیا ورکه سلطنت دنیا چاته جو شی او باخلی سلطنت دنیا چاته جو شی او تعزو من تشاء ذکر چاته کو شی ذکر چاته کو شی بیا ذکر خیر قانون د براندار احد المتقابلین کلیو ذکر کی شفا کوي ذکر کی خیر د الله فراز کے سر بل چا فراز کے اگر افضل ذکر کرو یا ذکر خیر صاحب ناس کے خیر و شر انک علی کل شیء قدیر یقینا ته فقن فارش من قدرت والا دا بیان د قدرت کے النهار و تولج النهار فی الليل رباز فید رفورز کے اور رباز ورز نے پس کے تو مطلب دی یو تولج الليل فی النهار رباز اگا سواد الليل رباز اگا فید را چار شپے پو جزو النهار کی نے سورج رکیش براولی و تولج النهار رباز اگر نائی زور دی پاگا تیاری دستے کی جس قدر کے ورز راولی یو مقصد دیم سورج اللیل فی النار نباسی تحصد شپی پورزی کی ورز اسی کے شپی لند کے لکدوڑی فی موسم کی و سورج النهار فی اللیل نباسی تحصد ورزی پر شپی کے لکدوڑی فی موسم دو جمع فی موسم کی شپیق دیشی ورز حاصل دا دورت نشپا جوڑا ولد شپی نورت جوڑا ولد اللہ کار دے انک علی کل شیء قدیر و تخرج الحی بل جملے قدرت ندارا و دا تفصیل در انک علی کل شیء قدیر و تخرج الحی من المجرى ژوندي زرا د مړینا او باسي مې ژوندینا مثال مشهور پیش کیدار جواباسي ژوندي زرا د مړینا لکه انسان د پیدا پیدا کوي سر دا غیلا پیدا کوي او مخرج المیت من الحي او باسي هغه مړ جمل را نسبت انسان نا او چر هغه د چرګنا من الحي د ژوندینا تام کې د بدل په قدرت له خاص مہاراج مو شيوخ مقاله او تخرج الحي من الميت الحي العالم الحي المؤمن موحد او باسي موحد مؤمن او عالم درا من الميت د مشرک جاهلنا حاصل د مشرکنا موحد پیدا کړي لکه ابراهيم عليه السلام دا کرنا دارنګ جاهلنا عالم پیدا کړي ول تخرج الحياة او اصل دا حیات اطلاق کیږي په علم باندې حیات او دارنګ کیږي په اسلام باندې لکه د موت اطلاق په کفر باندې کیږي په جهل باندې کیږي مثال د دې لپاره مثال او تایید وګړه سورۃ انعام یخرج الحي من الميت لو باسي جاهل او حي عالم لنا او مؤمن لنا من الميت دیو مشرکنا او د جاهلنا افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس سورۃ یوسف درشم نمبرات سورۃ انعام اتم سفارا افمن كان ميتا فاحيينا اگر تو کی جاهل ميتا جاهلا یا ميتا کافرا فاحزنا فاحيينا جنور کو منگا غدرا څنګه دا بیان د جن وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ورکو منگا تارنا اذ علم نورن معنا کې ابن عباس صدا کتابن ورکو منگا تعلم د قران نمشي به في الناس جدي باغی مان پاس اگر نه بخر کوئی کہ کم مصرف الظلمات ليس بخارج منها ما رضا شو تخرج الحي من الميت لو باسي عالم لرا
موحد لرا من الميت جاهل او مشركنا وتخرج الميت من الحي رباسي جاهل لرا انان دو نوح عليه الصلاه والسلام وتخرج الميت من الرباسي جاهل لرا مشرك لرا من الحي مؤمنا او ظالمنا حسن دار وترزق من تشاء بغير حساب لذان رزق مصطفى ناس کے لیے کافر سے مر کے پشتے مر کے وترزق من تشاء بغير حساب رزق ہے چاہتے مشت نمرات مشت تکوینی وترزق من تشاء بغير حساب ورکے چادر ہو شرک پریمانا لا تخذ لا نهي عن موالات الكفار لا تخذ المؤمنون الكافرين ولا من دون المؤمنين ندين المؤمنات نهي سكذا اخبار نه لا تخذ المؤمنين الكافرين ولا من دون المؤمنين نبني المؤمنات كافر ولا دوستان سوا المؤمنان نا انو تبادو اتحادات اعلانات اخبارات کی راضی او دا حکم في مال کے بغیر مسلمانان لا تخذ المؤمنين الكافرين ولا من دون المؤمنين نمبر المؤمنان كافر دوستان سوا المؤمنان كمينو نفتوا اي فرزارك فليس من الله في شيء چاچو کدا کال چسادو کو اتحاد کافر سو کدے نے پیس دین کی اللہ نے حضرت بنا بانی الا ان تتق منهم تقا جزان بچ کوي تاسو زر داغیر فزان بچ کور سرا ويحذركم الله نفسها اذا الله تاسو فرزان نہ چھ کافر سو دوستی ہوتا تو اتحاد ہونے کی وین اللہ المسیر اللہ نے بصیرت تو بس بسانے کیږي نه ان موالات الكفار مستقل سورتونه په دې باندې راغلي دي وګڼ آیاتونه د جملې داغینو غره یو سورت 10 نمبر آیات دي کې لا نهي د اتحاد د کفارنا نهي د موالات د کفارنا یو سلو 10 نمبر آیات د دې سورت کې یو سلو 10 نمبر آیات لا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يلونكم خبالا ایمان والو مرسي تاسو د زړه دوست چې د اتحاد سره کې او داغي ټول پروګرامونو باندې عمل کې نرسي د زړه دوست سوا تاسو نه کفار درا او داغي علت لا يلونكم خبالا نهي عن موالات الكفار مستقل سورتونه په دې باندې وګور به سورته نساء سورة النساء یو سورة سلور سلوثم نمبرات لا تخذ النهي عن موالات الكفار نهي ما یو سلور سلوثم نمبرات نهي عن موالات الكفار یو سلور سلوثم نمبرات نهي عن موالات الكفار سلور سلوثم نمبرات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين وإيمان والاو منسي كافر دوستان سوا مؤمنانا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانات الاتحاد قوي داغيسرا أو بأخبارات الاتحاد إعلانات أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إرادة وجهه كرزي لفاظ الله فقبل دار من دليل واضح والمنافقين صفت بورا إن المنافقين في الدرك الأسفل من حكم المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا حكم منافقان فتبقى لاندني كبر جهنم ولن تجد لهم نصيرا ونمد فارزوك امدادي والصفة منافق لا حكم ذكر والصفة منافق ذا صفة كاشفة إلا الذين تابوا وأصلحوا الذين أسلموا بورا تاب ناغي إن الذين صفة فارض منافق صفتنا کہ منافقین ساتھ میں لے جائیے یو سلو یو کم درشم نمبرات بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما اتحاجان توقرا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما زیر ورک منافقین تا اتحاجان دا کافر دا جزیل فرد عذاب درناک منافق صفت اور صفت ذکر کی پا موصول سے اللہ صلی نحاظ ذکر کی چلا دا عارف المعارف ندا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين منافق ساتھ میں دیکھئے الذين اتحاد الكافر تا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين آقاسان جی جنسی کافر دوستان سوا دو مومناننا دا کچھ بکافر نہیں درندن درنگیان بکافر نہیں الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین دا کسان جی جنسی کافر دوستان سوا دو مومناننا ایبتغون عندهم العزة دا منافقین اتحادیان دوستان کافر چلاقی صدو سی تعلق سادی اتحاد سکی دو طرف کی جدید سے عزت
फ़इन्नल इज़्ज़ता ख़याल मुनाफिक गलत थे। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त सिर्फ जो अल्लाह ने फरमाया है। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ नहल वालातिल कुफार। देखो सूरत माइदा यो 500 नंबर आयत सूरत माइदा ला तखिजुल मुमिनुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। सूरत माइदा यो 500 नंबर आयत सूरत माइदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा। तंसीसी जिक्र कर मुत्तक़ी काफिर से वजू से निके खुलसंद बनी साहिर साद अंग्रेजान उसरा ओ ईमान वाला हो ला तत्तखिज़ुल यहूद मनसी यहूद और नसारा औलिया दोस्तान लका बाज़ु मौलिया बाज़ी दोस्तान बाज़ी मुमिन सददु सिंदराजी वमय तवल्लहुम मिनकुम फतवे तबुला वमय तवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। अल्लाह बतला वमय तवल्लहुम मिनकुम चाचिदु सिउकला अंग्रेजान उसरा और यहूद सदर सारा सासना फइन्नहु मिनहुम दाम अंग्रेज बचे दे फइन्नहुम मिनहुम मुक्ति अल्लाह दे फइन्नहुम मिनहुम इखन दीन दागे दे इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। बे मुस्तकिल सूरत बदे मसलमान अल्लाह रा निकले फबरात अल कुफार मुस्तकिल सूरत उगरा सूरत मुमतहिना मुस्तकिल सूरत बदे माने फबरात अल कुफार वादे मालात माल कुफार माने सूरत मुमतहिना मुस्तकिल सूरत मुबारक देखिए सूरत मुमतहिना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। सूरत मुमतहिना अतिश्तम सिपारा लंबे आयात टूर सूरत में बारह के या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा। ओ ईमान वालों मन से तासुबा दुश्मन टूर कुफार अल्लाह दुश्मनान दी कागद लंदन अंग्रेजान दी कदा अमेरिका अंग्रेजान दी कदा हिंदुस्तान दुश्मन मुशरिकीन जो करशिद मुशरिकीन दी टूल ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया मन से दुश्मन जमा दुश्मन सास बदो से सा तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा जवरदवी तासु यागी खबर दो से पे ऐलानात कोई अखबारात के इत्तेहाद हालांकि वक़द कफरू बिमा जाकुम मिनल हक़ और जी कुबर करे पांच मन तासु अगर हक में साथ हक किताब दे युखरिजून रसूल व याकुम बिसरदी कुफार पैगंबर तासु बिसरी दतवजना अंतुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम समाची बुश खिलाफ दे वरी और दवजल ईमान दो मिनाना दवजल जिहाद मुजाहिदीन व फज़ात मुदाफात सफारा अंतुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहाद फी सबीली व तगा मर्दाती दुसरे ले बिल मवद्दा। अब अक़साम जिक्र के जो कुफार से मामला जायज़ है कम जायज़ है ला तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। लेकिन दायतुन न समा करे मको मुसलमान बिल्कुल शात और दौरी दी कान्नहुम ला यअलमून तवे जसन बदी मारिफी के ला तखिज सरीही आतुना ला तखिजुल बरके और दी खिलाफ बरमला पर घटो घट इनवानात हमारे इत्तेहाद ऐलानात दी ला तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। नजर से मुमिनान काफिर दोस्तान से वाद मुमिनान चाचना कारों का फरे से दे दिन न खारिज दे फरे से मा भी शहर दे दिन दाना न फदश की दाला तरन फे दिन के इल्ला तत्तकु मिन तुका तासुजान बच कोई दाखिल फजान बच कवर से हजरकुमुल्लाह नफ्सहा ये अल्लाह तासु फरजान ना दी अल्लाह तो सास वापस से तासु मत को सी फारज के बल इन तुफु माफी सुदूरिकुम औ तुबदु का पढ़ के तासु आज सास सुनु की मोहब्बत और तवज्जुह दावी कुफारना और ज़ाहिर है कई ज़ाहिर बरमरा इतने इत्तेहाद ऐलान के या अल्लाह कोई अल्लाह पागे माने हो या मा फिस समाने रज़्क़ पागे अल्लाह कोई या मा फिस समावात व मा फिल कोई दफा समाने के पास मानो की विषय को बलमन की विषय फर्जी असमान में क्या अल्लाह तो शेदरी दे अल्लाह ला कुल शैन कदीर तो जालिम भी कुल शन अल्लाह दार के कदीर भी कुल शन अल्लाह कुदरत काबिल दे इल्म काबिल दे अल्लाह ला कुल शैन कदीर अल्लाह ने फर्श मानो कुदरत वाला तफीफ यौम तजिद कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन महज़रा फौरन माने जो भी हर नफ्स चीज कड़ी हुई दा नेक अमल न हाजिर नहीं कचाने का अमल किला का मौजूद है कुछ आबद अमल कहीं लगा मिली फौरन माने याद का अगर राऊ तो में हर यौ अमल कौन के कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स अमल कौन के खैर महज़रा हाजिर आगे लरा व मा अमिल तो चीज कड़ी दा बदेना हाजिर भी तवद्दु लौ अन बैनहु व बैनहा व बैनहु मदमा व खबी तरफ से मुजरिमा कभी ज़रब से मुजरिमा जब माबेन दिखे माबेन जुर्म दिखे मदम भाई ला मसाफत दे फजिया के देर मोहब्बत का जुमीन तवलिद कुफारो देर मोहब्बत और मिले में कर रहा इत्तेहाद चार वाले को आखिरत के बियारमान के चमारमान ने चीज उसकी मिले कर काफिर सरा लव तवद्दु लव अन बैनहा व बैनहु मदम भाई ला कभी हम हर यो नफ्स जब माबेन दे नफ्स के माबेन जुर्म दिखे मदम भाई ला दम सलाम
چې هر انسان ته خپل عمل حاضر شي. دا مسله وګوره او مختلف صورتونو کې جملې دا غینا سورۃ قیامت ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر انسان چې څه کړی وي مخکې سړي دا ټول مده کوي چې دا ټول حاضر شغه تاسو ته قیامت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر خبر به شي انسان بما قدم وأخر هغه ما چې مخکې کړی ګورو څه کړی دي سورۃ قیامت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر 40 نمبر سورۃ قیامت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر سورۃ قیامت. ولو ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر 40 نمبر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر خبر به چې انسان په مخکې رسول او اعمال باندې کې خو کې بدوي به ګوره سورۃ تکویر. علمت نفس ما احذرت سورۃ تکویر. علمت نفس ما احذرت کوئی بشر نفس چې حاضر کړي میدان تا کوي کې بدوي. علمت نفس ما احذرت 40 نمبر علمت نفس ما احذرت بدور بسی سورۃ الفطار. علمت نفس ما قدمت واخرت 50 نمبر علمت نفس ما قدمت واخرت کوئی بشر نفس په مخکې رسول او اعمال باندې علمت نفس ما احذرت علمت نفس ما قدمت واخرت به ګوره سورۃ بنی اسرائیل واقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا سورة بني إسرائيل أرض وتمخي شيء اقرأ فوق الإنسان ألزمناه طائره في عنقه 40 نمبرات ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا روب سمنت فرض قیامت کی کتاب خن عمل نامہ يلقاه منشورا برت بواقع العمل نامہ ورتبه شيء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولخل عملنا صارف فارے صاحب کتاب کون کہنے اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. علمت نفس ما احذر علمت نفس ما احذر کوئی بچی کل ما عملت یہ جکڑی بھی دوست خیر نہ حاضر وما عملت من سوء سے جکڑی بھی دوست مدینہ تودو لو ان بينها وبينه مدن بعيد اخذ طرف سے مجرمات فما بين ذو فما بين دامن کی المسافت ذری يحذركم الله نفس غير الله تعالى فضلان والله رؤوف بالعباد. اللہ نے رب مہربان بندگان من بتاخیر درگاہ سے وذا ترغیب الى اتباع الرسول او صداقت الكتاب صداقت الرسول. قل ان كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني ان كنتم تحبون الله ويقجر ساس الله سر النبي فاتبعوني لداغي من اثر زاده فاتبعوني يا حصول من طریقہ دادا فاتبعوني زما تابعدار شي يحببكم الله الله بس ساس من معلومه دار جو حب الله محصول ده باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم زما تابعدار شي الله بس ساس من کے معافی کہ اللہ تعالی جملوں ساس وہاں پہ اللہ تعالی جرم ابن کثیر حسن بصیر رحمۃ اللہ کے حوالے میں ذکر کی کہ سڑے دعوی کی حب اللہ الا اللہ سے من ہوتے بھگ دعوی کر دعوی کی حب اللہ لیکن متبی پیغمبر تو سنت نے وہاد العاد یکذبه دا یاد دی سجد روزن کئی کہ وہی جسمہ دا اللہ سٹی رضی اللہ لیکن متبی پیغمبر نے پیغام کی متبی پیغمبر نے فخادی کی متبی پیغمبر نے فنور معاملات کی متبی پیغمبر نے اسید رسومات البیعات سم بوجیدا او داو کہ جسمہ دا اللہ سے فہاد العاد یکذبه دا یاد دا سڑے روزن کے چولے بیمان درو ہوئے جیسا اللہ سبیل خود پیغمبر تابعداری میں کون ہے وخادی کی پیغمبر تابعدار نہیں خادی جو ڈمانو دا وغم کی تو پیغمبر تابعدار غم دے ڈمانو دے ومعاملات کی تابعدار نے معاملات ٹول دو کفار دی بلکہ عبادات جو کرے عبادات کی تابع پیغمبر نے اور دعوت کے حب اللہ وحاذ العاد یکذبه دا یاد دا سڑے درو جن کے جدرو ہوئے بے غیرتا فتبعونی یحببکم اللہ ساتھ اللہ سے رشتہ میں نویر زمان تابعدار شیدا کرنے تجبدا یحببکم اللہ اللہ بس ساتھ سمجھنے میں کیا ویغفر لکم ذنوبکم معاف کتا سجن مرسات واللہ غفور رحیم. اللہ دے بخششوں کے مہربان قرآتی اللہ ترغیب الى اتباع الرسول ہر کل حب اللہ محصور دے فی اتباع الرسول نقلاتی اللہ ہوا ہے خلق و تابعداریوں کے حکم رضا اللہ والرسول تابعداریوں کے طرف پیغمبر فإن تولوا کجے دی راز کر فإن اللہ لا يحب الكافرین اللہ پاک جنن کے کافر اسرا لا دفر اعتراض در ساراو جیسا علیہ السلام طیبن ویرشی کتب سابقہ کہ ان اللہ دادا کی جنب بیان در شجرہ سب جیسا علیہ السلام سبیل آدم حاصل دارے انہو من ذریت آل عمران او آل عمران من ذریت آدم فہو من ذریت آدم فکیف یکون الہن ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران خل اللہ منتخب کرے دے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام او آل خاردان
خاندان ابراهيم عليه السلام هغه کې ګڼ انبیا راغلي دي آل ابراهيم لکه اسحاق عليه السلام او اسماعیل عليه السلام یعقوب عليه السلام وآل عمران او آل عمران دلی یو عمران د موسی علیه السلام موسی ابن عمران قبضلاوی یو عمران میشا هغه د مریم پلار دی او د عیسی علیه السلام لیکل دی د دې کوم عمران مراد دی احتمال ورشته لیکن راجح دا چې د احتمال مراد عمران چې پلار د مریم دی ځکه مسله شروع ده په بار د هغه عیسی علیه السلام د مریم کې وال عمران او به ترګی دی آل عمران آل عالمین جبرئیل هغه عیسی علیه السلام دی آل عمران چې څوک داخل دی عیسی علیه السلام ان دې دا هغه خاندان نه دی او هغه ذریه د آدم نو کان من ذریه آدم خلق فرزانه باندې ذریه بعضها فزار دی اولاد دی بعض فیضا دی د عیسی علیه السلام هغه د آل عمران نه لغی د فیضا چې عبد الله دی هغه د آدم علیه السلام دی آدم علیه ابن آدم ش کیف یکون عبد الله نو ذریه بعضها من بعض اولاد دی بعض الله سميع عليم الله د ارزون کې د فرض بندگان را وې د بهار د بندگان باندې دا عجز ذکر کې موږ ذکر کا خلاصہ کې داغه فیضو کسانو چې داغه معلومی کې بخبر عجز عیسی علیہ السلام بخبر عجز عیسی علیہ السلام رد علی النصارى وإذ قال خ دنیا د عیسی علیہ السلام عجز ذکر کوي چې نه عجز الله تعالی نصیحت څنګه الله درځي ان الله اذ قالت امراه عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا دا رد علی النصارى اثبات دابیت د عیسی علیہ السلام او فی ذریت یاد رسو کجو الخدی عمران حنا بنت فاقزا نا د عیسی علیہ السلام ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا اے رب زما ما مدر سال فارا نظر مدر ما سال فارا هغه بچي چې ما په خیر کې محررا آزاد د خدمت بیت المقدس چې دا ود الله د کور خدمت کوي بل کار فزنه کما وخت دا نظر صحیح محررا آزاد د فاز خدمت بیت المقدس فتقبل مني هغه نظر مني د الله د کور د فارا وسنګ نصیب الہ ګرځي ایذ الہ ګرځي فتقبل مني قبل کې زمانه دا نظر انك داغه عجز انك انت السميع العليم صاحب نظر لك منما سات درخواست کوما انك انت السميع العليم کر صرف تو مبتدا خبر معرفہ انت ضمیر فصل فرض ذات حصر انك انت السميع العليم صرف ته اوریدون کې قبل ان کې دعاګانو په بحال مخلوقات باندې فلما وذاتها قالت ربي اني وذاتها انثى کر وذاو خدید عمران حنا بنت فاقزا بشلرا قالت ربي اني وذاتها انثى ما وذاو دې درجه والله زما خدای دا چې نارینو پیدا شي دا نه په خدمت کې کړه کې جدي پیدا شنو کمزوري والله عالم ما ذات انداز ادخال الهي والله عالم الله پاک وی له منزل دا کې بچی باندې چې وځاګاو چې منزل کا خدلا او د ډیر سړونه د ډیر نارینو له هغه دینه قربان شي والله عالم الله پاک وی له منزل دا کې بچی باندې چې وځاګاو دې رام وليس ذکر فلنسا الف لام للعهد كفلام الجنس قول دا الله له پاک قول دا په دې حاصل اختلاف راځي وليس ذکر قانون صاحب قول دو حنا بنت فاقزشی ربیدا الف لام دل جنس دی وليس ذکر قانون صاحب سماخو دا امیدو چې الګ په پیدا شي خدمت کې تکړه دي او جنې پیدا شول وليس ذکر قانون صاحب جنس نارینا وليس ذکر جنس نارینا په شان د جنس زنانه باندې لکه جنس زړی قوی دی او جنس زنانه کمزور دی زما خدا خیالو چې الګ په پیدا شي دا جنس قوی دی او الله خدمت مخه کوي بیت المقدس جنې پیدا شو وليس ذکر قانون صاحب دې جنس نارینه په شان د زنانه باندې یار اسلام د فرض عهد دی او قول د الله له تسلی ورکړي دیتا دې د تسلی ورکړي کله چې په دې باندې دې حسرت کو چې دا خو جنې پیدا شو خدمت کړی شي کوله الله ولا تسلی ورکړي ولې ذکر قانون صاحب نه هغه نارینه چې کوم سا مطلب دی الف لام ناد وليس ذکر قانون صاحب نه هغه نارینه چې کوم سا مطلب دی په شان د هغه زنانه بچ الله تعالی درکړي شان دا سه دې بزرګونه د کار قربان دي دې سي نه وليس ذکر قانون صاحب د فرض عهد نه هغه نارینه چې کوم ستا مطلوب دی ستا په خیال کې وو کلون ستا په شان دا زنانه باندې چې کوم تعالی الله فاضل کړ چې مریم دی و انی سمیتها نام قول داغه و انی سمیتها مریم په معنا د سریانی ژبه کې العابده عبادت کول کی و انی سمیتها مریم معلوم کې خو دې ته مریم و انی عذها بک وزنا حسب در چې نه پنا غواړي د فارض دی د اولاد داغه استعاذ بالله کې څنګه به نه سه الہ ګرځي و انی عذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم پنا غواړم دې راستا په ذات باندې اولاد دې د شیطان ډټل شي دا حدیث کې راځي هر ماشوم چې پیدا شي ناغه شیطان ور ټونګه ورکه چاغه چغوي سوا د مریم او داغه د بچونه په سبب د ساجد جابانه و ذریتها د شیطان ډټل شي نه فتکبر ربها بقبول حاضر قبول کړي
दे रब दावे कबूल के ससरा व अमतहा नबातन हसना व पाल दे रब पालो के ससरा व कफरहा ज़करिया से मुबारक कर दो अल्लाह नबी ज़करिया अलैहि सलाम लकसुल जिराजी हसन आवाज और टूल खुदाम बैतुल मक़दिस परे के मुख्तलिफ शो यो बे ज़बे खिदमत को मिल हसन आवाज हसन ज़करिया अलैहि सलाम व कफरहा ज़करिया दे तरूर खावन व कफरहा ज़करिया इन खदा दागी तरूर के दा मरियम व कफरहा ज़करिया वे के मुबारक कर दे खिदमत ज़करिया अलैहि सलाम कलमा दखल ना वक्त बरात बेल खबरे वा खबरे के बदावा दा बरा कल वक्त बरात दी ग्राली में कवरा वल्लमा दखल ना ज़करिया अल महराब करब जाकर चले ख्वाद ज़करिया अलैहि सलाम इबादत गाह देता अल महराब मकाम अल मुहारबा बरात ना इबादत गाह करब जाकर चले ज़करिया अलैहि सलाम मकाम इबादत देता व यदाइन नहार रिज़्क़ा मुतबे दागे सरा रिज़्क़ अगर बेवे बे मुसमा दजो मुसीमा बेवे व उड़ की भी दौड़ आओ फजमे के वजदहा नहार रिज़्क़ा मुतबे दागे सरा रिज़्क़ अगर बेवे बे मुसमा खान या मरियम अन्ना लकी हाजा नबी ज़करिया अलैहि सलाम ए मरियम द कब्ज़ रजी ता दा बेवे बे मुसमा दार दार कब्ज़ रखी खारत हुआ मिन इल्लाह नाम दागी करामत हो करामत दवरी इख्तियार के लिए दलील दार खारत हुआ मिन इल्लाह ना बेवे उतार के बे मुसमा राजी दा अल्लाह तरफ ने जमा पास के लिए खारत हुआ मिन इल्लाह दार खुदा अल्लाह तरफ ने और दा करीबर तौहीद अजल बोर दे सारे सलातो सलाम बोर दे सारे सलाम दावी इल्लल्लाह यरज़ुकु मन यशाअ बगैर हिसाब अल्लाह रिज़्क़ की जात जो जी बेहिसाब करे मारा हुनालिका दा ज़िक्र हुनालिका इसमें इशारा दालिल मकान बराजी वक्त बराजी द्वार मारी बजे मकाम किसी चाहिए हुनालिका दग मकाम जो मकाम द सुकूनत द मरियम दे दे खुदा दग मकाम द जुलूस द ज़करिया अलैहि सलाम दागे सा माना दार जिन मकाम हुनालिका दग मकाम द जुलूस द ज़करिया अलैहि सलाम द मरियम सलाम दा ज़करिया पद मकाम के बाला अल्लाह बे मसे में वर रहमत पैदा कर तो अल्लाह फदे का दे जे बे मसो में मरियम लवर गवरे की कजमा मौसम दा औलाद तले बुढ़ा मां तो अल्लाह पाक बे मसो में वच औलाद दे रहा की शौक पैदा हो हुनालिका फदक मकाम द जुलूस के मरियम सराजदा मकाम दे उमर ज़करिया अलैहि सलाम फजरत जरा और दागे वजह जिक्र करा या करे न समान हुनालिका फदक वक्त के कम वक्त ज़रूरत बे मसो में हुनालिका फदक वक्त के जगह वक्त ज़रूरत बे मसो में वो दे हुनालिका फदक वक्त के दा ज़करिया रब्बहु उमर ज़करिया अलैहि सलाम फजरबना क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा उवेल ज़करिया अलैहि सलाम है रब हमारा के मातर तफल्ला अलग पाल तय्यबतुल अखलाक तय्यब बच्चे वाड़ा बस के सिर्फ तफसीर या नूर फंदली जैसे कामिल दुआ का ज़ुर्रियतन तय्यबतन नजर की तफसीर करते वाले ज़ुर्रियतन तय्यबतन रब में हबली राका माता ना तरफ अल्लाह ज़ुर्रियतन तय्यबतन औलाद बच्चे पाकीज़ा अखलाक वाला पाकीज़ा माल वाला सादो का सवाल गुम बची इन्नका समीउद दुआ ते कबल उनके दुआ गानो समी अल्लाहु लिमन हमिदा सब मां कबल रजी समी अल्लाहु लिमन हमिदा बस की दुआ दा मिन जानिब इमाम इल मुक्तदीन अल्लाह दे कबूल की दुआ दा चाहत हमद दा चाहत सो अल्लाह हमद वही समी अल्लाहु लिमन हमिदा इन्नका समीउद दुआ यकन ते कबल उनके दुआ गानो मुफस्सिरीन व नमाज जिक्र की इच्छा बच्चे ने उदा दुआ दे हुई मुंजिब के बेर दुआ हुई रतन जी गिरार सा मेरी रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ ए रब हमारा के माता पाकीज़ा बच्चे पाकीज़ा अवाकीज़ा अखलाक वाला पाकीज़ा अमाल वाला ये करते कबल के दुआ गान फनादतुल मलाइकतु अल्लाह दुआ कबूल करा फनादतुल मलाइकतु कायमुन युसल्ली आवाज़ कर फरिश्तों दे वलाड़ो मंजे का पपले बाज़गा के अल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिन अल्लाह अल्लाह ज़िरदर के ताता बियहया सदुम वला के खुद अल्लाह ज़िरदर के ताप मजिस यहया दे मुसद्दिक़न तस्दीक उनके फकलिमे सा कलमे नमरात ईसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम ताबीर तो कलमे